أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنوالو يو وڑاقون دا کی ویڈیو سے شیئر کوما وی گوری او شیئر کئی عبرتم پکی دے او ثوابم پکی دے او نصیحتم پکی دے دا ویڈیو یو مقتدی او دا یو عالم مبارک دا یو زل دا یو کلی یو عالم دا یو مقتدی کورتا ورغی نو دا مقتدی پا کور کے نو دا مقتدی دی بچو اصرار کاو دی مولی سکتے ہوئے چیار زمان سارا بچے ہوس کی او تا بیچی زمان دا کورا نشکلے دن نلاڑا مورتے ہوئے چیار زمان دا کلی مولی سیب راگلے دے ہو چے ولاو کا نو بیر دی مقتدی بی ٹکم نو دا مولی سیبی گو تو دا خپل کور چکم دا روزگار کوٹاو آگئے تے انگیستا التا چلنے استر دی مقتدی دی کور وارانا پا ٹیبل بندی یو 3000 روپے پاتی شوی کولا خکارا پرتی خو پزړه کې دا و چې مولی صاحب لاړو جو بیا روانم و بیا چې ته خوندې بیا کم چې مولی صاحب چې روټۍ کړي دی او تللی دی چې دا خزانه راغلی او دا روپۍ په دې ټیبل باندې کتلي دي روپۍ په ټیبل باندې نشته نانا زغټ فکر پیدا شوی دی چې یار مولی صاحب لا کم از کم داسې نه و پکار او مکمل دا یقین پیدا شوی دی چې دا روپۍ د مولی صاحب پټې کړي چې خاونه کور ته راغلی هغه ته دا خبره کړې چې یار ته کور نه مولی صاحب راغلی او دی وړو چې می پروګرام ملکله او به دا قصې په دې ټیبل باندې 3000 روپۍ پرتی وي او چې کله به مونږ ورلو نه هغه روپۍ نه وي مولی صاحب ځان سوړي دا سړی هم پزړه کې خپه شو خو زه چې د مولی صاحب ضرورت به وړي وي ځانې مکمل ننګاره کړی دی خو کم از کم د مولی صاحب نه پزړه کې ګیله وه چې یاره وایي تاله کم از کم دومره داسې نه و پکار بیا یو لسته میاشتې په منځ کې وتې دا مولی صاحب بیا د دې خلکو د دې مقتدي کره مېلمه شوی دی بیا په دغه ورځ باندې دا مقتدي کور دی نو چې کله روټۍ موټۍ خوړلې ده نو د مقتدي د مولی صاحب ته ویلې چې مولی صاحب اته 9 میاشتې مخکې ته زمونږ کره راغلی وي زه کور نه وم بیا زما د بچو په تا باندې د چی او د روټۍ ستر تکلی او تر راغلی زمونږ د کور کې دننه چی او روټۍ دې کلي دي بیا په دې ټیبل باندې 3000 روپۍ پرتې وي ته چې کله هم وتې نو هغه روپۍ په دغه ټیبل باندې بیا نه وي الله د نن ساعته پورې ورکې دي مونږ هم کتې خو پیدا نه شوې نو د کور د ټولو خلکو دا سوچ دی چې دا روپۍ د مولی صاحب پټې کړي دي مولی صاحب ورته په جواب کې وویل چې یاره روپۍ خو ما اوچتې کړي دي خو زه په دې خفه نه شوم چې دا 9 میاشتې ستاسو په ذهن کې زه تاسو ته غلط ښکاره شو چې مولی صاحب روپۍ پټې کړي خو زه په دې خفه شوم په دغه خبره هم خفه شوم چې کم از کم په ما باندې غلا راووښته تا به راپسې 9 میاشتې مونځ کړی هغه به تا ټول په شک او شبه باندې کړی خو زه په دې ډېر خفه شوم چې په 9 میاشتې کې ستاسو په کور کې قرآن مجید نه دی راغستی شوی د پکې سیلۍ و دا روپۍ په ټیبل باندې پرتې وي دا دې سیلۍ چوتولې نو ما راواغستې او په دې قرآن مجید کې مې کېښودې چې که د یو ماسخوتن یا هر څه ټیم تلاوت کوو نو دا قرآن مجید په کولاو کې دا روپۍ به ترې راوالي خو تاسو 9 میاشتې په کور کې قرآن مجید نه دی راغستی نو تاسو ته د روپو پته نه ده لګېدلې که تاسو چېرته قرآن مجید راغستی وی نو روپو پته ورته لګېدلې وی نو نه به د زغر ښکاره شوي او د قرآن مجید تلاوت به هم کړی چې مقتدي ور پاڅېدلی دی قرآن مجید یې کولاو کړی نو روپۍ واقعي چې مولی صاحب په قرآن مجید کې ایښودی وي نو دا د یو مقتدي حال نه دی بھائی صاحب زمونږ د ټولو د کورونو هم دغه حال دی چې کال 12 میاشتې زمونږ او ستاسو په کورونو کې قرآن مجید څوک نه کولاوي چې وایي مونږ او تاسو نن ځان سره عهد وکړو چې کم از کم مونږ به د ورځې پاو نیمه سپاره ریکو آیات د قرآن مجید سبق وو انشاءالله ثواب بره د ثواب میلاو شي او الله رب العزت مننه الله راضي شو په کور کې هم برکت دي په لوی الله سپارم الله ملګری شو مننه هر یو پیغمبر بوي محشر کې زلاچار یار بوي پروا مکوي ززیموار یار بوي پروا مکوي ززیموار هر یو پیغمبر بوي محشر کې زلاچار
بوي پروا مکوي ززيما وارم يار بوي پروا مکوي ززيما وارم